عزتمنو د یو کس د زنا په وجه باندې په لږ وخت کې د بني اسرائیل او یا زره کسان د طاعون په بیماری باندې وفات شو. قرآن عظیم الشان آیت کریمه دی وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. په دې په شان نزول کې مفسرینو د بلعام ابن باعوره واقعه ذکر کړې ده. دا واقعه اگر چې ډېر اوږده خو زه ته مختصر الفاظو کې ذکر کوم. بلعام ابن باعوره د بني اسرائیل ډېر لوی عالم، اسم اعظم ورته یاد، مستجاب الدعوات، یعنې کومه دعا به چې وکړه هغه به قبلېده. د فرعون د غرق کېدو او مصر فتح کېدو نه پس چې کله حضرت موسی علیه السلام او بني اسرائیل ته حکم وشو چې تاسو د جبارینو قوم سره جهاد وکړئ، نو دوی جبارینو ته جهاد دپاره ورغلل. جبارینو سره یره پیدا شو چې د موسی علیه السلام په مقابله کې فرعون او د هغه لښکر ټینګ نه شو، نو موږ به څه مقابله وکړو. نو دوی بلعام ابن باعوره ته راغلل او ورته وویل چې ته داسې وکړه چې الله تعالی نه د موسی علیه السلام او د هغه لښکر نه پناه وغواړه، زمونږ دپاره ته پناه غواړه چې مونږ له الله پاک پناه راکړي د موسی علیه السلام او د هغه د لښکر نه. بلعام ابن باعوره ورته وویلي تعجب دی په تاسو باندې، ډېر حیرانتیا ده په تاسو، افسوس دی په تاسو. حضرت موسی علیه السلام خو د الله پیغمبر، هغه سره د فرشتې او مؤمنان دي، نو زه هغه ته څنګه خیر وکړم؟ زه هغه پیژنم چې د الله پیغمبر دی، نو که چېرې زه هغه ته خیر وکړم نو زما دنیا او آخرت دواړه به تباه شي، لہذا زه دا کار نشم کولی. قوم ورباندې چې کوم دی ډېر زور راوړو چې ته خامخا حضرت موسی علیه السلام او د هغه قوم ته خیرې وکړه. ده ورته ویل چې ما ته لږ وخت راکړې، زه به د خپل رب نه د استخارې یا بل عمل سره دا معلومه کړم چې زه هغه ته خیرې وکړم که نه دا څنګه دي. بلعام ابن باعوره هغه به هیڅ یو کار د استخارې نه بغیر نه کړو، چې کله به ورته په خوب کې د الله د طرف نه اجازت میلو شو نو به هغه کار کوو. نو کله چې بلعام استخاره یا بل عمل وکړو نو په خوب کې ورته وویل شو لا تدعو علیهم، ته حضرت موسی علیه السلام او د هغه قوم ته خیرې مه کوه. د قوم ته ووي ما د خپل رب سره د استخارې په ذریعه مشوره وکړه، نو زه د دې کار نه منع شوم. بیا دې قوم ته د بلعام ابن باعوره ته قوم ته ډېرې غټې ډالۍ راوړې، هدیه ورته راوړه چې دا په حقیقت کې رشوت و، د هغه قبوله کړه. نو قوم ورباندې ډېر زور راوړه چې اوس به ضرور خیرې کې. او بعض روایتو کې داسې هم راغلی دي چې دې قوم د ده بیبي ته د بلعام ابن باعوره ښځې ته ډېر مال او دولت راوړو، سره زر او سپین زر یې راوړل. نو ده ته خپلې بیبي هم دا مشوره ورکړه چې هغوی ته خیرې وکړه. به هر حال کله چې دا د مال او دولت د محبت او د بیبي د مشورې مطابق د حضرت موسی علیه السلام او د هغه قوم ته د خیرې کولو دپاره یو غر طرف ته روان شو چې د هغه ځای نه حضرت موسی علیه السلام او د هغه قوم وویني او خیرې ورته وکړي. په لاره کې ورته خپله سورلی څو پیرې کېناسته، مخکې به نه تله خو ده به ووهله او مخکې به یې روانه کړه، تر دې پورې چې په ده باندې د حجت پوره کولو دپاره د ده سورلی هم ده ته ګویا شوه او ورته ویل چې ای بلعام په تا باندې ډېر تعجب دی، ته چېرته ځې؟ آیا ته نه ګورې چې فرشتې زما مخې ته دي، ما را واپس کوي؟ آیا ته د دې دپاره مخکې ځې چې د الله پیغمبر او مؤمنان ته خیرې وکړي؟ خو د سورلی د دې خبرو هېڅ پروا ونه کړه او مخکې لاړو. کله چې د حسبان غر ته وخت او په هغه ځای کې حضرت موسی علیه السلام او د قوم ته خیرو کولو اراده وکړه، نو کومې خیرې چې د موسی علیه السلام او د قوم ته کول غوښتل، الله پاک په خپل قدرت سره د ده ژبه داسې بدله کړه، داسې الټه کړه چې دا خیرې خپل قوم ته شروع کړي. او کومه دعا به چې خپل قوم ته کول غوښتل په ژبه باندې، نو هغه دعا به د موسی علیه السلام د قوم دپاره راوتله، یعنې خپل قوم ته یې خیرې وکړې او موسی علیه السلام ته دعا وکړه. بلعام ابن باعوره ته
خپل قوم وویلې اے بلعامه آیا ته پوهېږې چې دا ته څه کوې ته خو موسی علیه السلام او د هغه قوم ته دعا کوې مونږ ته خیر یې ده ورته وي په دې کې زه اوس بې اختیار یم الله تعالی زما ژبه واړوله اوس هغوی ته په خیرو کولو باندې مې ژبه نه چلیږي کومې خیرې چې زه هغوی ته کوم هغه بې اختیاره زما په ژبه ستاسو دپاره روځي بهرحال الله تعالی بلعام ابن باعوره ته دا سزا ورکړه چې ژبه یې په سینه باندې راځوړنده شوه بهر ووته د سپي په شان به ډېر په تکلیف باندې به د ساه اخیسته بیا بلعام ابن باعوره خپل قوم ته ووي اوس خو زما دنیا و آخرت هسې دواړه تباه و برباد شو خیرې او دعا مې نه قبلیږي خو زه تاسو ته یو حیله او چل ښیم چې د هغې په وجه به تاسو موسی علیه السلام په قوم باندې غالب شي هغه حیله او هغه چل دا دی چې تاسو به خپلې ښځې او د خپل قوم جینکې دا به سینګار او ښایسته کې څه څیزونه د خرڅولو دپاره ورکې او دا جینکې د حضرت موسی علیه السلام قوم ته ورولېږې او دوی ته دا هم ووایې چې که تاسو کې د بني اسرائیلو یو کس هم د ستاسو نه مطالبه د زنا کوله تاسو به هغوی ته انکار نه کوئ انکار به نه کوئ ځکه زنا دومره بدترینه ګناه ده که چېرته په هغوی کې یو قسم زنا وکړي نو د دې په وجه به تاسو په هغوی باندې غالب شي ځکه د زنا په وجه د الله قهر او غضب نازلیږي بیا دوی هېڅکله نشي کامیابېدی په تاسو باندې د بلعام ابن باعوره دا شیطاني چلول د دوی ذهنونو ته پرېوت پس دوی هم دا کار وکړو ځوانې جینکې یې ښایسته کړې څیزونه یې د خرڅولو دپاره ورکړل او هغوی ته یې ورولېږل بني اسرائیلو ته نو د بني اسرائیلو یو غټ سردار په دې چل کې راګیر شو هغه د یوې جینۍ سره زنا کولو اراده وکړه حضرت موسی علیه السلام هغه ډېر منع کو خو هغه نه منع کېده هغه کس د جینۍ سره خیمې ته ننوته او زینه یې وکړه نو الله پاک د دې په سزا کې په بني اسرائیلو باندې په عمدقه وخت کې د طاعون بیماري راوسته بیا فوراً د بني اسرائیلو یو قوي کس راغی او دا زناکار سړی او زناکاره ښځې دواړه د خیمې نه راوویستل او دواړه ووژل او د عبرت دپاره راځوړنده کړل او وی ویلې ای الله څوک چې ستا نافرماني کوي موږ د هغه سره دا عمل کوو د دې نه پس د طاعون بیماري ختمه شوه کله چې طاعون بیماري هغه ختمه شوله نو طاعون په بیمارۍ کې وفات شوو خلکو حساب وکړی شو نو په دې لږ وخت کې د بني اسرائیلو 80,000 کسان وفات شوي په دغه طاعون په بیمارۍ باندې